وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال حضرت ابو هريره فرمای حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم وعاءین پیغمبر اسلام دوا لوخي یاد کړی دی وعاءین وعاء لوخي تیل شي لکه څنګه لوخي کې شای کېږدول شي نه د شی ته تشبیه ورکړی یعنی علم دوا قسمه باندې د موثر لکه دوا قسمونه دي نه دوا لوخو په شون دی وشمره ځکه چې لوخي کې شای ورکوي فاما احدهما فبثثته فيكم د یو لوخه خو متوسو کې پرشون کړه ده لکه شولو ګل پالې ډاکې داسې ګزار وکړي خال کې رګرد کې کنه پرشون شي پټاسې مټاسې ګلو نار شلار بلوړ شي پلی نه د شیطان پرشون قدر کې فاما احدهما د یو لوخه فبثثته لوند لیکلی نشرته پرشون مکړه د کې پیګم تاسو کې یعنی دوم د توخیلو کومې د علمی خبري و غیره عام احکام دي اخلاق دي و غیره دا هم تاسو ته خیال دي هو اما الاخر د دویم لوخه د بل لوخه فلو بثثته کده تاسو کې ز پرشون ک نو قطع هذا البلعوم یمو دغه بلعوم بخال کاټ کلون لیکلی حلقوم یمو د مړی بخال کاټ کی دا بکاټ شي یعنی مجرى الطعام څه د کوم ځبنی مړی کور ته تیریږي رواه البخاري دینه ش مراد دی دینه هغه علم ولا اسرار مراد دي څنګه ار سړی ته سړی نشي خیل د علما سره خوستي اهل عرفان سره خوستي څنګه په دو خبرو پیږي که عام خلکو ته دا خبرې شروع کې نه ځکه د هغه ګمراهي کې فتنې کې غورځي همدا شته دا خبرونه هم ورته د دویم لوخي کې د فتنو او د فساد دین ولکمي خبرې د انده زمانه کې جوتیږي اسماغه ول خبرې دا زنه خیم په حال ځکه سدي صرف چې شي خلک به د مخالف شي او خلک کې د شي د مقتل ترزي شي لکه څنګه ابو هريره سبي پرې کې دا حدیث بیان کړو چې شپېتو کول سار بني کوم زمانہ د زاغینه پناه غون سره مشرمان ول خلافت بیر کې مشرمانون بور کیوي له اشاره چشته کړي یزید بن معاویه طرف ته کړي وځکه شپته هجرم سوس کله 60 هجری شو کنه په دې کې بس دو بیا بر سره بیکار شول همدو لغاوم د شیطان نور د سی خبرې نه زکه غي نه واخیالي وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عبد الله سيف خلق تيل يا ايها الناس من علم شيئا كم سړی ته شي علم پاتې فليقل به هغه خبر د کوي خلق ته دی خای ومن لم يعلم کوم سړی ته د خبر پاتې نه شو ته نه رسي فليقل به جواب کچونه تاسو کړه به د سیمای څخه ز پیږي او کې خپل د خپل لور شي بلکې ودی الله اعلم والله په خپيږي فإن من العلم دا په علم کې وا خبر رسی دا یو علم دی نه دا واجب د سړی دی بنی اعمالو کې څن تقولا تب جواب کیا یلی مال تعلم غشی تستپنه پیږي کنه به د سس الله اعلم الله په پیږي چې مسالې تاسو شو وکړو یا بلې خبره ور کې زونه نه غما چلو ګوډي یار کې زونه نه خپل د خپل ماڅه بس ډایرکټ شوکا س الله په خپېږي مته دی پاته نشته بل چودا وای قال الله تعالی لنبيه الله تعالی خپل نزنین پیغمبر ته ویلي قل تو ما اسالکم علیه من اجر د کوم شنت استزخاین دی بلنه پیسې نه غواړم وما انا من المتکلفین او زه تکلف نه کوم یعنی چې کې بناوټ صنعت نه کوم د شیطه چې کې پزوره بنې کوم تکلف سړی کې کوم شایواز کې نه پزوره بنې خای اغاز نه کوم دا کارونه زپا کې متفق علیه وعن ابن سیرین رحمه الله دا حضرت سیبین ما خپل محمد دلون لیکلی وسره قال دی ان هذا العلم دين اي خلقو د کوم د شریعت ول علم دی نه لون لیکلی علم الكتاب والسنه د قران کریم او د حدیث ول کوم د علم د دین دا دین د اندیل کې خو اعمال دی ټول دی دین ولا خدا د تعین څخه کله دا علم چون رزد کوي هغه اول وکسه چی کی کوي فندرو چی کی کوي عمن تاخذون دینکم دا چون تاسو د دین رزد کوي چون د قران کریم او د حدیث رزد کوي هغه اول وګورئ څخه دا خنه د خرو په صحیح سره د کنه د صحیح ګاډ واټ خو نه ده انده شیطان نور سه عملیات خنه دي خرو رواه مسلمون وان حذیفه رضی الله تعالی عنہ قول حذیفه سے فرمایا معاشر القراء اے قراء جموتا اے خلق ټول گیا استقیموا سیدا وسیلون لکلی علی جاده الشریعه د شریعت لكم الیار د جاده وتل شي هم غیبن سیدا وسیږي بیا مخته ته فقد سبقتم سبقا بعیدا تاسو بن ډیر خالمخ کی تیر شي فقد سبقتم مجهول سی غایل شي سبقتم عیل شي فقد سبقتم سبقا تاسو ډیر مخته لوړ یو سیده
وان اخذتم یمینا و شمالا تاسو ډېر مخته لوړې لیاره متوي کړې ده که نه اوس منځ کې ما رستنېږل که سمندر کې سړی نه وتلو ښه پیڅې ته رسېدلی اوس ورکې چې شته پریشانۍ کې څه په سر رستون شي اوس خو ته لږ پاتې ده لږ کوشش وکړه همداسې دوره لیاره توی کړه د یوځې پرې روان وې منځ کې رستون شولې وې رستانه کې ته خو ډېر مزال کړی ورسته رستانه کې بیا ستړېږي مغوره مخ ته لوړ شه خو ښي ګز طرف ته مه کېږه ځکه کېدای شي ته لیاره اوږده نه شي ګاډ واډ نه شي وین اخذتم یمینا و شمالا که ښي ګز طرف ته روان شئ دا معنی د ښی ګز روانیسئ لقد ضللتم ضلالا بعیدا ډېر به اوږدی ګمراهۍ کې وغورځئ بیا هم به ورپسې کېدله مشکل رواه البخاري د خالي سره د تاسو دا خبره کوي چې ډېره لرې ګمراهۍ کې وګرځئ ګمراهۍ چې ته لرې دي وایي ګمراهۍ خو چې شه نه دي دیوال لکه څنګه که چې ته شه لګېدلې زه لرې ده لرې دي تل شي ځانه خال د دوره بیا خبرو کې ورخته شي غلطو کې سر پر دنیا کوششونه وکړي او نه ورپس کې خپله لیاره نه پرېږدي تیل شي لرې لوړ ده خالص تو خو ډېر لرې وتله دا ورکې لرې چې ته وتله دندیزې کې ده که نه په خالص دا علم کې ډېر لرې وتله منه ډېر شیونې کړي ډېرې مطالعې کړي ډېره ځان پوه کړی ده دې تیل وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افل اسلام فرمای تعوذ بالله من جب الحزن پناه غړي خلکو د غم ولا کندینه جب الحزن د غم ولا کند قالوا يا رسول الله صحابه تاسو کو ما جب الحزن د جب الحزن چې تل شي قال وای فرملو وادن فی جهنم الگا جهنم کې والګاډ ده یو چیو ده یو غاډ درانګ ده غړانګ ده ای عمیق کسلن لیکلی ډیر غار کده یشبه البیر کو یغنه ده يتعوذ منه جهنم جهنم نه پخپل پنا غوړي کله یوم هر ورځ 400 مره څلور سو ځلې ان جهنم ته دغه نه زیات تکلیف راس یو عام سړی خود پرګه ده قیل شته پسو کې یا رسول الله ومن يدخل هذه كان تبچوګ نه وزدوره ساخت ده قال فرما القراء قاریان المراؤون ځان خای به اعمالهم په اعمال سره المراؤون لوند شلی کلی السماعون السماع ځان اورونکار چې ځان خبرې کوي بیا اقوالهم په خبرو سره بیا اعمالهم یا په اعمالو سره ځان خیر رواه الترمذي وكذا ابن ماجه وزاد فيه وان من ابغض القراء الى الله تعالى الا تمبغض قارسا هباغه الذين يزورون الامراء سمالدور تويرسي زیارتونه کوي او ملکتونو سره کې اگر شدي دین ته قرآن ته سپکاوی کېږي خو دا بیا دو خبرو ته نه ګوري بس دو ګوري سیرې که شو نه روزي قال المحاربي محاربي سبي چې دی ودا معنا ده عمراو نس یعنی الجورته ظالمانو سره کینی ظالمانو خبرې کې هغه کومک کوي دغه خبرې ته صحیح لګي ته حق باندې لګي دا خلچیت کلاونه وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلام فرما يوشك نجدد ايتي على الناس زمان خلق من دسي دور برشي لا يبقى من الاسلام الا اسمه اسلام به صرف نامه پوه شي د اسلام له صرف ظاهري شوشه به پوه شي ولا يبقى من القران قران کریم بني اعمال زړه سره قران نږدې کول دا بنشي پوته الا رسمه د قران له صرف د ټکی تور ټکی به پوه شي دا بوي مساجدهم عامره جمعتونه به په جواته بنی آبادی ګلونه بور کیوي خصمټونه به جوړي خګچ بور کی لګي خبر کې خفت لګي ور کې سیمنګمر بور کی لګي قسمه قسمه رنگونه ور کې لګي کلرز هو هي خراب من الهدى هدایت نه بخلی وی خراب منه خلی بو هدایت برکینی اعمال برکینی عبادت برکینی صرف شوشي برکیوی علماءهم شر علماء بدی دو خلق واغه ته ملدس بی کور خالی من تحت يديم السماء دزما کلون کوم خال لو بی کور خالی من عندهم تخرج الفتنه اندونه بو فتنی روزی اندو بو خلق ته فتنی جوړی زکه ته چلونه خیر سی بیا وفيهم تعود فتنه بیا څور نوزیان دو تر پس کی رواه البيهقي في شعب الايمان دي دا مننه د صدیق حدیث توجنا علماء بزته شته د علماء حق نه دي دي تل شو علماء السوء علماء سوء وتل شي بکور خلق علماء نه مای بس علماء اصل کې سبق خپل نه خو په زور بنیه هغه به شي ته کې هغه دین بدنمای کنه کوم سړي په خپل شو کې هغه د اراده سره اختیار سره دین ته خدمت کول غواړي ناغاد وکي علم هر سړی د ما کې ځکه سود سونه ولا شایدنه سبب دنه خراب بنشي